بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه با خوند او مزه اهلی. الله پاکم خوشاله آباد ساته. د رمضان المبارک اخیری لمحې دي او د غرنګ رمضان المبارک زمنګ استادونه د محترم روانيږي او د غرنګ نن 20مه شپه د رمضان المبارک ده او سبا 20مه روزه ده. په دې باندې یو بهترینه وظیفه ده، داسې وظیفه چې د خلکو قسمتونه محترمو دا بدلی. چا چې په دې باندې ټرای کړی، چا چې په دې تجربه کړې ده، نو الله پاک هغه نامراده نه پرېږي. چې څومره غټه مسله وي څومره غټه، نو ان شاء الله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک ټولې مسلې دا حل کوي. ویشتمې شپې حوالې سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شب قدر چې کومه ده په تاقو شپو کې ده. بیا د تاقو شپو کې د کوم اووم نمبر عدد نه 7 نمبر 27 په دې باندې هغوی یو تحقیق کړی دی او تحقیق دا کړی کنه چې موږ ځمکې وګورو، وځمکې دي دغه رنګې اسمانونه وګورو، دا و اسمانونه دي. نو دا ست دې کې مراله ست پسمانونو کې مراله، نو فرمایي چې 27 شپه چې کومه ده دا د لیلۃ القدر شپه ده. او بیا مخکې وضاحت کوي چې صفا مروه کې چکر هم دا ودی او دغه رنګ بیت الله شریف طواف چې کوم کو دا کوم تاویدل دي دا و چکر محترم ودی. دغه رنګ چې کوم شیطانان هلکولی، یو شیطان وکانولی، بل شیطان وکانولی، بل شیطان وکانی دا ولی. دغه رنګ فرمایي چې آدم علیه السلام چې کوم تخلیق دی د انسان چې کوم تخلیق دی، نو هغه په وو اعضاء باندې د الله پاک محترم ادا کړی دی. او دغه رنګ فرمایي چې په مخ کې چې څومره سوري دامو ودی، نو په دې حساب کتاب سره دا وایي چې د شب قدر چې کوم شپه ده دا 27 شپه ده. دغه رنګ فرمایي چې د قرآن مجید د قرات چې کوم دی دا مودي او دغه رنګ په وو اعضاء باندې سجدم کېږي او دغه رنګ د جهنم دروازې هم د ودی. او یوسف علیه السلام چې په جیل کې ونو دام وکالو دا ټول خبر چې راجمه کې. دغه رنګ عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام سره زمانه کې دا په وو کالو کې شیوا. ابن عباس سے فرمایي، ابن عباس سے چې 27 چې کوم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده او دا شپه ډیره زیاته برکت والا ده. د خبرونه معلومه کړله چې دا شپه د لیلۃ القدر ده. بیا فرمایي چې کم سړی په لیلۃ القدر کې د الله پاک بندګي وکړه، نو فرمایي چې د زرو میاشتونو د سیوا ثواب الله پاک ورکوي. د زرو میاشتونو ورته سیوا ثواب الله پاک ورکوي. عائشه صدیقه رضی الله عنها یو ځل پیغمبر علیه السلام د فرمایي د الله رسوله شب قدر ما ته پته ولګي چې اوس شب قدر دی، نو زه به کومه دعا ویم؟ پیغمبر علیه السلام ته دا دعا ویله، اللهم انک غفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا ورته ویله. نو شب قدر کې محترم عبادت کول، بندگی کول، دا ځان له شان لري او دغه رنګ دا ځان له حیثیت لري. هغه خوش قسمت کسان هغوی به د الله پاک او دغه رنګې د شپې په خاطر باندې دا بندگی کوي. فرمایي چې د 83 سالو نه افضل ثواب د یوې شپې الله پاک د انسان ته ورکوي. او دغه رنګ فرمایي چې کم سړی پکې 1 غنټه بندگی وکړله د 9 کالو د عبادت نه افضل دی. فرمایي چې چا پکې 1 منټ د الله پاک بندگی وکړله د 55 ورځو نه د افضل دی. او دغه رنګ فرمایي چې سړی پکې 1 سکند د الله پاک بندگی وکړله د 22 غنټو نه محترمو ته افضل دی. د چا څونه پریشانیاں وي، د چا څونه مشکلات وي، د چا څومره حاجات وي او پر شپه باندې د الله پاک د نمونه والی، نو ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ټول کارونه محترم دا پوره کوي. څومره چې حاجت دی، امتحان چې کوم ټینشن را روان دی، دغه رنګې پیپر پاس کول دي، دغه رنګې پوزیشن اخیستل دي، د هغې لپاره خصوصي ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. او دغه رنګې د چا چې څومره غټ غټ حاجات وي، د ټولو نه څومره حاجات دي
د ټولو د پوره کېدو لپاره ډیره زیاته بهترینه دعا ده محترمو او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. یو سړی په ډیر زیات مشکل کې دی د هغې د حل لپاره محترمو ډیره زیاته بهترینه دعا ده. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې موږ به چارندام وکړو او بیا به د هغې نه بعد یو جانماز خور کړو 2 رکعته صلات حاجت مونځ موږ وکړو. چې کله موږ 2 رکعته صلات الحاجت مونځ دا وکړو بیا د هغې نه بعد په جانماز باندې کینو او ځان سره به تسبیح راوالو تسبیح 100 تسبیح راوالو او تقریبا 313 پیرې دا کلمات وایو. لومبیا به موږ درود شریف وایو 11 پیرې بیا په اخره کې درود شریف وایو او بیا به منځ کې دغه رنګ فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم البارئ العلی القوی الولی. دا یو تسبیح شوله خو هر پیرې سره بسم الله لازمن وایو. بسم الله الرحمن الرحیم البارئ العلی القوی الولی. کوشش محترمو دا وکړو چې دا وظایف په خپله وکړو او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړو چې زموږ او ستاسو د لاس سره چا پیدا کېږي دا ډېره زیاته غټه خبره ده. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.